الله الرحمن الرحیم. سلامونه احترامات ملګرو الله دې وکړي چې زما دغه څو خبرې داسې خوښې شي. نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم ارشاد فرمایي تر ټولو دروند شی چې د مؤمن د نیکیو په تله کې ایښول کیږي هغه دغه اخلاق دی. کله چې د یو انسان اخلاق ښه وي، نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي چې د مؤمن په تله کې به دا اخلاق وي. هغه اخلاق دي او الله جل شانه هغه چا سره بغض لري چې فاحش ویناوي کوي او بد ژبه وي. الله اکبر. الله جل شانه د هغه چا سره بغض لري چې یعنی غلطی خبرې کوي. نن سبا زموږ معاشره کې خلک و تاسې ګورئ، او بیا خاص کر د نن سبا د ټیک ټاک زمانه او بد اخلاقه چې وي وایي بد زبانه چې وي. الله دې موږ له دغو خلکو جملې نه وساتي په امان کې. حدیث شریف مفهوم دی. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایي وچ لرګی دومره زر نه سوځي لکه څومره چې غیبت د انسان عملونه سوځي. سبحان الله. نن سبا زموږ په معاشره کې دا معامله هم بیخي سوا ده. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې انسان وچ لرګی دومره زر نشیږي لکه څومره چې انسان د بل انسان غیبت کوي سوځي. لکه ته چې یو چا غیبت کوي د تا عملونه الله پاک دومره زر سیږي لکه یو وچ لرګی یو وچ خلی به دومره زر ونه سیږي. خو چې تا څومره عمل څومره نیکۍ دې کړې وي هغه ټولې به څه شي؟ هغه ټولې به الله پاک ختمې کړي دومره زر. نو دې وجې نه موږ تاسې ته پکار ده چې غیبت نه ځان وساتو. غیبت یو هغه ګناه ده چې نن سبا زموږ د پښتنو په معاشره کې په ښځې او په نر کې موجوده ده. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایي د دوزخ او شهوت په خوندونو کې د جنت د دین په تکلیفونو کې فرق دی. الله اکبر. الله واقعا دغه کې ډیره ناشنا خبره کړې ده. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دوزخ اور چې دا کنه وای دا د دنیا په شهوت کې پټ ده. استغفر الله. او د جنت دین په تکلیفونو کې پټ دی. یقینا تکلیفونه زمونږ پیغمبرانو صحابانو خلفای راشدینو د ټولو تکلیفونه تیر کړي. تاسو که د هغوی تاریخ وګورئ، د هغوی مطالعه وکړئ، تاسې به حیران شئ چې هغوی د دین دپاره څومره قربانۍ څومره تکلیفونه کړي وو. خو بدبختانه الله په ورحمېده پوه شئ الله پاک په دې دنیا هغوی ته د جنت زیری ورکړه. وایي ابوبکر صدیق رضی الله تعالی به کله چې په لارې روان و نو ده به وي کاشکې چې زه یوه ونه وای. نو وایي ده به وي چې کاشکې چې زه داسې یوه ونه وای. یا مثال بل یو څه په الله پاک پیدا کړی وي چې الله پاک زه انسان نه وای پیدا کړی. دا وجه ولې دوی د الله تعالی نه په زړه کې دومره یره او ډار و چې دوی ته د جنت زیری په دې دنیا میلاو شوي وو. خو هغې به وجود هم وي چې کاشکې چې زه انسان نه وای پیدا. هغه د الله تعالی څخه دومره زیات یریده او یره یې کوله. او نن سبا موږ ته راشه الله دې زموږ په حال باندې ورحمېږي. زموږ منافقت، چغلخوري، دروغ، دوکې، د یو بل سره منافقت
او بیا ارزو د مسلمانۍ دوا کوو. الله تعالی دې موږ تاسو ته په دې خبرو کولو توفیق نصیب کړي. انشاءالله موږ به ستاسو دپاره ښکلې ویډیو جوړوو او ستاسو دپاره به انشاءالله ښکلي معلومات در سره شیر کوو. هیله مې دا ده چې زموږ د یوټیوب چینل هم در سره سبسکرایب کړئ. السلام علیکم.